तो د انسانیت تعریف چه ده هغه دا دی چې یو انسان د بل انسان پکار راش، یو انسان د بل انسان علاج وی، یو انسان د بل انسان دارو وی. په دې باندې وګورئ درویشت کاله زمانه د نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کده خوراک معاملہ وا خصلت پیغمبری وګورئ، کده سکاک معاملہ وا خصلت پیغمبری وګورئ، کده لباس معاملہ وا خصلت پیغمبری وګورئ. دنیا کے انسان صرف د ځان د پاره نه دی پیدا، دنیا کے انسان د بل د پاره پیدا، بلکہ د انسان د پاره پیدائش خود انسان سکے چې انسان هغه عظیم مخلوق دی چې الله پاک د نور مخلوقاتو د پاره باعث د رحمت پیدا کړي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ امیر د وقت او پخپل دور حکومت کے او فرمائل چه صحاباو کد دریائے دجلہ پا غاڑا یو سپید تند مرشی نوم بیم اللہ پاک پختن زمانہ کئی. دین دا معلومی گی چه انسان د نورو د پاره رحمت ته یوازې د ځان د پاره نه ده. بیا دولت دنیا کې چې انسان ته خدای پاک ورکی نو دې د پاره نه چې د خپل اوخري یا د خزه او د بچي اوخري. د دولت دا معنی چې اخراوا او د خدای په لار کې خرج کا. نو یوازې خړل چي دي دا کمال نه ده، یوازې خړل خو زناورم کوي. بیا ستا د انسانیت تقاضا څه شو چې ستا خړل صرف ځان د پاره دي، د بل د پاره نه. نو عزیزانو دا صفت سړی کې په مهنت او مشقت پیدا کی. سڑے محنت و مشقت اکی اغه نرست پکې دا صفت پیدا کی. اب مولانا روم وی چې در بهارا کای شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو یا درنگ رنگ. په بهار کې وګورئ تاسو کانه نه ګل کی، همیشه د پاره چې ګل کیږي نو خاوري ګل کی. نو کته ځان ګل کول غواړي نو خاورې شچ رنگ رنگ ګلونه ونیس. پخپلم ملاو د ډېر لوی علم خاوندو ناسته دا ملاتوب ځان له یو مستقله نشه ده. خو تش خشک ملاتوب چې ده او واقعي لویه نشه ده. او دغه ملایت چې بیا سو وخت کې د چا اتباع اختیار کی بیا ته دا شی جوړ شي. جمعات کې ناسته طالبانو ته درس وای قیل قلنا سوال و جواب نحو الولی منطق الولی ریاضی الولی پاغه باندې قیلا قلنا سوال قائمای بیا داغه جواب کوي. شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او غله غوند د شاته کې ناستو اوس دې لګیا دې قیلا قلنا چې طالبانو ته سبق بس ک. نو دا شمس تبریز دا سے غلے غندے ورنزدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست. مولانا صاحب تا چې دا دومره لوی شور جوړ کړو
او قیل و قال دی وی دا څه شی دی مولانا روم ورته داسې وکړه خو ډېر ورانه ورته وکړه دی جماعت کې اوزل ناستو ما یو سړی راغی وی جی دا 10 فرض سودی نو دغه دالان کې یو طالب ناستو نو ماته وی چې دی حمار ته وګوره حمار عربي کې خر ته وی تر اوسه دا 10 فرض نه دی پیژندلی نو ما زه ډېر خپه شوم او ما هغه طالب ته بیا وی چې قرآن دې یاد دی حافظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عبداللہ ابن ام مکتوم راغ ہے دا پستر گڑندو مسئلے تپو سے ہو حضور علیہ السلام دا وقت کی چا سرا لگیا ہو سب باس باندے نو آغت ایلغن دے زورن اوکڑا چا عبداللہ ابن ام مکتوم تا صبر اوکا دا سا وفد راغلے دے دی سره خبر کوم که چرته مسلمانان شي نو قرآن راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى داړون چې در تراغه نو تندې دې ورته ترش کو مخته ته واړو پیغمبر تا خو آسمانی دومره خبره هم د غرونو نه زیاته دیړون ته د تندې تریو کو مخ دې ته واړو نو مال دړون او د خوار او د غریب انتباه به پیغمبر تم کېدا چې خبردار چې خوار او غریب راغه او مسئله تپوسه وکړو نو تندې مترو شوا او مت مخاړه اوس راغه بيد او 10 فرض خو قران کې خدای ویلي دي کنه نو د قرآن د مسئلے تپوسه وکړو ته چې دې حمار ته وګوره نو اسوه مونږ خلقو کې هم نشه ډېره زیاته دا نشه به مونږ نوزي پڅ دا برا نوزي پڅ دا به وزي پدې چې زمونږ ژوند کې د بندګۍ ماده پیدا شي کوم چې د انسانیت لوی تعریف دی د بندګۍ ماده دې چې په ژوند کې پیدا شوا نو بیا به در نداشه جوړیږي ته ګوره اوس دا تربیت اهل دلو د خلق په دسه رنگ کې کړي دي چې عقل ورته حیران شي اوس دنیا کې چې انسان شوي نو علا به اهل دل جوړيږي انسان شو مولانا وای چې گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی کته یو کانه د سارای او د بیابان کانه خو چې اهل دل ته ورسېدي نو گوهر بدن جوړ اهل دل سو خلق عزیزانو دې باندې اسی او مثال و کوټ کې د شپې جلسه و ما تقریر کو د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نوم می واغست سار د چایو په ټیم کې او سپینګیره بوډا راغی او زما د خلای سب کړه ما ته وی چې تا زما د محبوب نوم بیګا غسته ده نو زه کستال ملاوي دو ترالم کې نيزه ګرځم نه اسوک دستا محبوب مولانا تھانوی رحمت الله زویل د لاهور کالج پرنسپلو او تھانہ باون تمه
حضرت ته خط لیکلو چې حضرت زما دراتلو شوق دی تانا باون تا نو حضرت را تا جواب لکھی چھے آ جاؤ لیکن یہاں جتنے دن رہو گے بات نہیں کرو گے وہ زما عادت داو چھے ما با خبری ڈیرے کولے خبری با میں ڈیرے کولے عزیزانو خبری ڈیرے گورا دا یاد لرئی باز سڑی ٹک ٹکئی خود سے لگی آئی لگیا بھائی لگیا اس ماں تا بازی وقت کے سڑے راشی لگیا ہی خود سے ضروری خبری اور سر حکم بیا غلیشم مستریشم اب لگیا ہی وہ بیارا جی مونگا تالا رالو تا چپناستی نو زپا گڑی دوشم وہ خبر ڈیرے مکو بلا ضرورت خبر مکوا بغیر ضرورت چرتزما بغیر ضرورت گرزما دا یاد لري ځکه چې دا ستا قدمونه نه دي دام د انسانیت قدمونه دي دا پشمار دي د دې به حساب ورکې دا ستا د سترګو قتل نه دي دام په طول دي د دې به حساب ورکې دا ستا د غوږونو لوډ سپیکرې چې دي دا اورېدل دام په طول دي د دې به حساب ورکې دا دې دپاره نه دي چې هر شی به پې تا اورې دا څه خاص اورېدو دپاره قدرت درکړي دا سترګې څه خاص لیدو دپاره قدرت درکړي دي دا ژبه څه خاص ویلو دپاره او دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے جبا د خدای او داغه د رسول صفت لپاره قدرت درکړي ته په د نور چا صفاتونه نه کړي نو عزیزانو عرض داو چې هغه سړی ماتوي چې زما خبره عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کوي حضرت لیکل چې آ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ بیٹھے رہو گے زلاڑم یو میاشتی چھٹی میں واپس چلاڑم حضرت ویلے آ گئے بھائی میں آ گیا جی میں وہاں بیٹھ جاؤں خانقاہ کے بعد روزانہ ناس تم خود چپ وچ یو شل روزی تیری شوی حضرت سره جخت زی خالی ہو نو ذرا پاسے دم ماوی چ حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں یعنی تاثر لگ نزدیک ہے نا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور تدا سے وہ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بات نہیں کرو گے تم نے بات کیوں کی نکل جاؤ نکل جاؤ صاحب وہ منڈا میں کر چې پیزار ته رسیدم وی دویم آواز را پسې وشو چې جلدی کرو وی ډېرې ترالم بستر لگیا ام تړم سړی را پسې راغی چې حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تھانہ باؤن سے د دې خار نه موزا وی بستر میں پوگا کا اس پلار روان بل سړی را پسې راغی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ لیکن تھانہ باؤن سے جلدی نکل جاؤ لاہور ترور سیدما ډېر خفا جاړه شپه ورځ چې داسې چل وی یو دو میاشتې چې تیرې شوې بیا مې ورته خط لیکلو کہ حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو نو حضرت راتا لیکل چې آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر اسی وعدے پر
راشه خو په مغه زړه وعده چې چپ وي خبرې باندې کې وی بیا لاړم میاش می تیرا کو په میاش کې می یو خبرم نه دکړ چې راتلم ورنږدې شم غلې غوندې وراته وی چې میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو وی هغه می چې خبرې بند شوې دي نو نن می ویل دا تا سره یو څو خبرې وکړې او یا کور کې ضروری خبره مولانا صاحب دینه سیوا بل خبره کولې نشي دغه وجه و چې هغه ته وی حکیم الامه د امت حکیم کم مرض به پچا کیو هغه علاج به حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی حکیم الامه سړی براغه ورته به داسې وکړ حضرت ماتا داسې شی وښایي چې زه په جنت ته لاړ شم یو صحابي دا سوال وکړو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې پنځه منځونه کوا چې دې کې کمه اونکي بس سړی واپس شو او وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله کپدی پنځو منځونو نه زیات کمونه ته کم ادا الله بندا دې قسم وخړو چې نفل بم نکوم ځکه چې په پنځو زیات خو به نفلونه وغیرہ زیات شي لا ازيد على هذا ولا انقص نه په زیات کمونه چې د روان شو حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې کله چا شوق وی چې جنتی سړی می ولید نو دې سړی ته وګورئ دې په دې خپل قسم کې دومره مضبوط ته چې د په زندګۍ ما ته جنت لازم ښکاري نو زما عزیزانو عرض داو چې انسان الا سړی انسان شي چې ځان خاوري او علو عجب او غرور آتی اوسی دے تبلیغ والا تتاسو گو رہی لگ زدانم جدا اولیاء دیا بزرگان دیا اسد دی دے خبر تا وضع قطع عجز انکساری دیتا گو رہی دینا لگ سبق په دې ډله کې لوی صفت دا ده چې سړی پکې راشي نو که بادشاہ پکې راشي په ځمکه ناستي ګدا ته جوړ شي نو مولانا روم کې نشه وه او ډېره لویه نشه وه نو ورته یې وکته د شمس تبریز رحمت الله علیه ته ورته وایي چې مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن مولانا روم ورته ویو نادانا ونا پویا ملنگا خلد بند کتا دا بزرگانو پا خبرو پوری څنګه خان دی دا قیل قلنا دا سی پا دغه غوندې دی ولی ویل قیل قلنا دا خود بزرگانو کلام شمس تبریز رحمت الله علیه دا سلان دی وکتو غلیش یو سات تیر شو اد مولانا کتابونه راواغستا تلاو ته وګورځو مولانا نور په غوسه شو جو بیڑی دے غر کا شدا خزما ٹولا اساسا دے غر کا اور تیل حضرت خپشوی ویلتا مولا خلوی تورم دا کتاب بھی دا تاسوک تالا لیلاس کو کتابوں نے راواغست او دا سے ٹپے ولور کو آگے نہ دوڑے ہوا تے چھ دوڑے تے ہوا تے نو مولانا تعجب کے شو چې کتاب اچولې دی او بو کې اوته تی دوړي دا سړی کې خود څه چل دی نو ورته متوجه شو عزیزانو دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله علیه
हजरत शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आरफ शजी के दे यौरावी बास करे दे चे दारावी इंद अल मुहद्दिसीन काना दाइफा फिर रुवात रिवायातों के दा रावी ज़ईफ लेकिन दद तकवा वरा दा आलमो चिदे मरशो कब्रुहु यफूहु हिन दुफिना दद खबर न दौड़ान दिन खुशबुएं रहुआते चिदे लारा वर कुछ करे यानी खबर वर तौड़ान दिन मुअत्तरो द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह द वफात नरुस्त शपग म्याश्त दागद खबर न ब खुशबुएं रावत हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खबर तजप खपल तले यौ काल पस में चाखौर इस पेगमो तकड़ी प खुदा कसम प मिंबर रसूल नास्तिम चे जमा ज्वंद दुनिया आतरुना खुशबुयाई बुई कड़ी दी हुमा दा बुई प दुनिया के न देली दले चे कम बुई दा हजरत लाहौरी दा कबर न रावत नो अजीजान आगा हुई चे दी सड़ी के थे चल दे वर्त मुतवज्जे शो आगा सादर पूगवा चलो रवान शो मौलाना रुस्तो नऊनी वोचे कुजा मेरी आगा वर्तल कार खुदरा बुकने तुरा बर्मा चिकार मौलाना से अखबल कीला कुलना कवा मा सर जाओ अल्लाह कदे प्रेदम मा ता खुद प कतो सरा जमा पसीना के ओर बल कतो सरा देस्तरगो के हम आगा जर्रात लकायो बुजुर्गो दुर्फेशानी ने तेरे कतरे से दरिया कर दिया दुर्फेशानी ने तेरे कतरे से दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया यो नजर मौलाना रूम लिखली हजरत अली वो पसले गले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हबशीद चीनी पगाड़ा मश्क द कई लग्या दे हजरत अली और तेलदा मश्क लग रहा कज हुजूर तो बोड़म ब्याह दर तप मंडर ओड़म हबश गुलाम और तो वही जजा पलकार कवा हजरत अली और तो नरा क्या लगो न मराई नहीं हुई मराई नहीं हुई मश्क ब मुस्तवड़े और जेब मश्क पूगा दे हबशी ने करावस हुजूर और तो फरमाई दादे चौकड़े जी मां और दासे हुए और दासे हुए और अल्लाह बंदा देखो राश हबशी की निजदेर आ गए हुजूर अलैहिस्सलाम सीने सराव लगो सीने तरह लगो लो अखपल आबाए पे द पास आवा छोड़ा वो चाबाए ते लरे का सीने ने लरे को अगर हबशी तक तोड़ ब्या दस्पोगमय होने पड़ते थे नॉर्ज में दाओ छे पदेस्तर्गो की अगर जर्रात चे दर तप अगर जर्रात तो सड़े उगोरी नो बिल्कुल बदे उरख ले वने की उस ना अगर स्तरगिश्ता और ना अगर जर्रात और ना अगर न वो गजनवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फे अयाज में न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, 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 न वो खम है जु
न व हुस्न में रही शोखियां न व इश्क में रही गर्मियां। स्तरगे उसके हपनशी मुंग दे खपल स्तरगो तो गुरु जमुंग स्तरगे या जमुंग आगा स्तरगे चरत दी या आगा मुखातबीन चरत दी चे पकम स्तरगो अगी ता कतल पकार मुंगो जनावरी ईमानी दर टाइम से चे दे खल्क तगोर माता दर रहमान बाबा दा शेर राया दी चे कज़ाहिर में द सड़ो दी जे सकड़म कज़ाहिर में द सड़ो दी जे सकड़मा पमाना के द चार पायो प हिसाबियम। अस शान शौकत जमा दे इंसानानु दी लेकिन जमानवी चार पाए गोरा द स्पो खुई मुंकिश्ता द पिशोगानो खुई मुंकिश्ता द गोयानो खुई मुंकिश्ता द गोई लोय लोय अखकरू नहीं वो चे बल गोया उगूरी द अखकर दासियों की कनक स्पी यो स्पेब इस चावर तस्वीर कुछ बल स्पे उगूरी लारे ताबली दलेम नहीं पद तो बल स्पी बोलने लगे कुछ ये गुरु तब ऐसे चालू चिदी स्पी तो जा ख्वादे हो गुरु दबल स्पे कतली ओ है पे ईमानदार सिफत द स्पो मुमकिन है वो चे इंसान पख्वाब इंसान चे इंसानों का तो वरगारे बहुत पागब कुर्बाने द अगना बजारे द उस चे इंसान इंसानों गुरु द और बिया तासु ची मुला चरता उगोरे चिस्पिने जामिया चूली दी या खाटो पाए पसर करे दा या चरता केड़े गलूनी सा सबाए जमाना तुशी राखलाश नो दे कानून मुहाफिजीन की दी दाम गलदी जका दखलो मरगरेम गाली द जियाउलक न लोए गल बल सोक दे चे लस काला के इस्लाम द बड़ा ओ बेड़ा वाला तबाह उस मुलियान और पसी शिवी दी शरीयत बिल दे दाम द जियाउलक अगा ताली 60 मुलियान दी चकम द जियाउलक हुकूमत लतवाम वर गई शरीयत बिल ता चाहता पेश करे दे हर ता शरीयत बिल पेश कह लगे हर ता दा पैसमलो की चनास्ती चाहता दी इस्तिंजा कोलू तमीज निश्ता जागे तब शरीयत बिल पेश कोम उलमाओ तपकार दी शरीयत बिल ब पेश के ना शरीयत ब नाफिज के पदे मल के मुतालिबा दा पकार दा माप खबर पड़ेगी उस खर न बजवान दे जुड़िंजो से शरीयत ब नाफिज न के लोगन उस खर न बजवान दे जुड़िंजो से शरीयत ब नाफिज न के लोगन जुड़िंजो से गड़वंजो तगोरा शरीयत तगोरा आददा से मल्क दे सिंधियान चे आगा खुदा परास्ता है जो टोल गुसल की गिरजी द गुसल विस्तो चलम वाला नवत पर सिंध के दे तबलीगियान न तपो सके या कसुक्तली सिंध के दे जुमातू नो हालो गो रहे द खल्को द मुसलमान हाल ब्या सिंध के ओ गो रहे द पीर पगाड़ू मुरीदान चा पीर पगाड़ू दा से शे गणी लके चे शियागानो के अमिया मुरीद ची दी सड़े द कोठे नरो गुर्जी दुआ है बचफू इन मिया से बचकम की नी मड़ो मा दा मिया मुरीद दा द पीर पगाड़ू मुरीदान दी दा द सिंधियान वाल आगा मल्क सड़ी न द शरीयत तवको के आगा सड़ी न त शरीयत वाड़ी शरीयत पेशकोल ना पदे मल्क के ब शरीयत नाफिज कोल पहक के तशफावरस और को तक बदी पू गई है नो अर्ज दाओ चे इंसान जोर से योजल पाकिस्तानियान टोल इंसानान शी ब्याद शरीयत बिल पेश कोलो पके सवाल न पैदा कीगी ऑटोमेटिकली दमल कानून चिदे अब कुरान शी देखा जे टोल कौम हुई तासोए पैमान पदे टोल पाकिस्तान की चिद कचरो बाइकाट उशी द ताणो बाइकाट उशी द जजो बाइकाट उशी द हाई कोर्टुनो बाइकाट उशी और केसु न ताणोला और कचरोला न उड़ाई और जुमात ले उड़ल शोरो कई और उलमा ले उड़ल शोरो कई द पेरंगी कानून ब पखपला दमल न औरक सी के औरक बनिश तो दे दउस कौम तो होतो है
ویل که څه چلو شو پلانی په کوتا کو عالم چرته دي تانه ته راځه چې جمعه ته دی و ما جمعه کې څه دي تانه دار ته زما دا د خر بچي اوس دې کنه دي قوم د قوم بایکاټو کی د پیرنګي او د پاکستان د قانون باندې د خپل فیصلو کولو نه تو وګوره چې د مل قانون قران کې لیکل په انسانانو کې یو عظیم انسان حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام عزیزانو د انسانیت تعریف داد چې داغه ایمان وی رضا علی القضاء الله پاک چې د پاره څه شی مقدر کړي وي او پاغه باندې ده راضی شي دا د انسانیت لوی تعریف ده ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د پاره الله پاک یو عظیمه ابتلا مقدر کړي و چاغه د زوی قربانی وا خوب کې ورته ویلې شو چې قربانی وکا قربانی وکاو زوی حلال کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سار چر پاسه د نزوی سره مشوره کوي چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې ده او خوب زدا ګورم چې انی اصبحک زتا لالوم فانظر ماذا ترى تم سوچو کا د زوی عظیم انسانیت ګورا زوی دانوي چې پلارا دا په دنیا کې چرته شوی دا چې پلار پاسې دلې زوی حلال کړي زوی دانوي عظیم انسانیت د پلارم ګورا او عظیم انسانیت زمونږه هم ګورا او عظیم انسانیت د اسماعیل علیہ السلام زه تاسو ته ایمانی وایم چې دغه انسانیت د دې خلقو وګورم نو مونږ ته خدا خپل ځان خدا که انسان هم ښکاري چې مونږ چرته بنی آدم هم یو کړ انسانان دا خلق عظمت د دې خلقو شرافت د دې خلقو قناعت د دې خلق اوګهبو دا به چاته نه وي چې زوګه بربند بو دا به چاته نه وي چې ما ته کپڑے پکار بس ایمان څو ایمان داو چې زه چې اوګه ما نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه زه خدای غ رضا لټوم او دا غ رضا پسې ګرځم چا په دې راضي دی چې زه اوګه ما نو زه په دې راضي ځکه زما غرض دا غ رضا ده چې دا غ رضا مې غرض ده نو ما ته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګه نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټه د پاره څه کوي بچو د پاره څه کوي خزو د پاره څه کوي دا انسانان
دا اوتا انسان ویلم ظلم دے. دا چمړشي دا د سپي په مرګ مړ کی، دا سپي مري، سپي دا انسانان نه مري. انسان مرګ داسې وي چې داغه دا کردار دا ایمان چې 24 غنټې داغه ژوند چې دی هغه کې د خدای رضا وي، طلب د خدای رضای، اراده د خدای رضای، ګرځیدل د خدای رضای، خبرې د خدای رضای، چا سره نیکی کوله د خدای رضای. انسانان داخل زمون په 40 غنټو کې یو حرکت داسې وخی چې هغه کې زمون غرض د خدای رضای. یو حرکت ابراهیم علیه السلام د زوی عظمت تا ګوره، ماشوم بچی دی، لس 12 کالو ماشوم دی. پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. پلارا چې صدر ته ویلی شوی دی فورا هغه کار وکړه، زر کوا. بچیا ما ته استاد علالولو ویلی شوی دی، نو ته به څه کوې؟ وزه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. زر دې چې ته به مال را بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم، زه به غږم نه کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. عزیزانو عظیم انسان دیته وي. مونږ ته خو انسانان دا ښکاري دا پیران دی او حضرات دی او قبه او جبی دی او مونږ ته دا انسانان اسه ټرای او کوي اورځي. دی تورشی خلوت خانه تا ورته جی یو سړی مړکیږي او بے تانه بل وینه ور سره برابر نه ده. د بزرګانو لور شي وای بے تانه بل وینه ور سره نه برابرېږي، نو کله غوینه ورک. د دل ټوله بزرګي پته بدر ته ولګي چې ښا وینا زخپلا نه جوړم، ځکه چې دا بزرگان کال 12 میاشتې بیماری اډو جوړ وینا. مولا لا ورشه استاد دلته یو سړی مړ کیږي او لګ استاوینا ورته پکار، ستا کم گروپ دی پلانې دا پلانې گروپ او د یو برابر او کوي ټرای. تاسو لا ورشي صاحب د شیخانو مې خانو شیخ صاحب راځه کنه لګوي نه د پکار شو. अब زه خدای دې خونه ورانه کوم کی وینا کم ځای تاسو خیال ده. نو مونږ کې انسانیت شته یا مونږ انسانان؟ انسان ابراہیم علیہ السلام زوی لال کر انسان زویو حضرت اسماعیل د 12 کالو بچے بچیا لالوم دے وہی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. زبستا چڑے لاندے صبر تب میں حلالے اور زبا غگنا. انسان مور ہوا، مور نہ تپوس شو
چې ستا د زوی قرباني خدای غوښته ده. مور په سجده پریوته چې الله ستا په در کې لکها شکرونه، چرته زه غریب او چرته زما د زوی قرباني غوښتل. ابراهیم زر کوا اسنه چې تاخير پکې وشي او چرته خدای خفه نشي. عزیزانو انسان ابراهیم علیہ السلام حکم ورته وشو دا اسماعیل د مور په غیږ کې او پاس نه ورته حکم وشو چې دا خزه د بیبي هاجره او دا زوی چې په غیږ کې ده د شام نه بوزه مکې ته. دغه وخت کې مکې خار جوړ نو ایس نو د دوه غرونو منځ یو خوړ او ډاګه. دغه خزه او زوی د بوزه او د مکې په دې خوړ کې پرېده او ته ځه. خزه او زوی بوتله الته کېنو دته روان شو. خزه ورته وای سړیا چرته ځي؟ ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پرېږده او ته تې ځه. ویل خدای ویلی دي؟ ویل الحمدلله چې خدای ویلی دي نو خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. خاوند ته لاړو د غرونو په منځ کې په خوړ کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرېږد. او بکی سو عظیم انسان داو دیتے لارو شام تا او خزا زوی د مکی په دشتو کې پرې. عزیزانو بیا د دبا کله چې د دوی کتو تړو شو نو را بغه او به کتو بیا به تلار اشاره کې بم نور سره اوستا اندازو کا چې په دې خور کې او په دې بیابان کې دوی خورڅ د دوی بستر څوا د دې د اسمان نلان دی بغیر بل چت نو. عظیم انسانیت داشه مونږ انسانان. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د انسانیت بچو ہے. اغه زوی منا تبوزی او په منا کې ادره د پلار او زوی دواړه. فلما اسلما وتله للجبین فلما اسلما ارکل چدا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو. اسلما دا معنا اسلام معنا دا الله حکم ته گردن نهاد کېدل. خدای ویلی دی او تو وی چې بسر اوچه شو. پیغمبر ویلی دی او تو وی چې بسر اوچه شو. ځکه چې خبرې خودو دي یا د خدای خبرې دي او یا د پیغمبر خبرې. اوس مونږ چې بکم مردار ملک پیدا یو نو دغه مردار ملک کې تاسو وګورئ نو پیغمبر ویلی دی وای دا د حدیثونه چې دي دا د يهودو ډکوس کلی دي. دا یو مستقله دنیا په دې ملک کې اوسي. هغه ورځ یو هلک راغی ماته وی چې پلار می پرویزه شوه دی او وای چې زه حدیث نه منم.
مال پلار دې په وخت په یو غوړه که حدیث نه انکار وکړو نو کافر بشي او ستا مور سره به نکاح مات شي په وخت په یو ځکه چې پرویزیان کافر دي او د کافر چې د مسلمان سره نکاح باقی نه پاتې کی دا زمونږ ملک دی د دې وجه څه ده چې دا قسم لعنت پکې پیدا کی د دې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې د مذهب تربیت نشته زمونږ په ملک کې مذهب ته رجحان نشته زمونږ ملک کې د مذهب قدر او عزت نشته کوم ملک چې د مذهب قدر او عزت مجال شته چې هلته څوک سترګې پورته کړي دا اختر ورځ وه امام فخر الدین رازی لوی امامو لوی مفسرو خلق ورتراله چې صاحب عیدگاہ کې منز تیار دے بادشاہ راغلے دے او خلق امناستی او ستاسو انتظار امام فخر الدین رازی ورته وی چې زه د اختر منز نه در کوم تاسو لا زئی ولی جی زما خوخه ده اوس چې امام فخر الدین رازی وی چې زه د اختر منز نه ورکوم بل کوم مور راوړی او چې هغه به ویلی وی چې زه به مخکې شم زه به منز ورکړم دلته خو که یو ملا ووایي چې هلکه دا سړی پلیتو د جنازه نه کوم بل به ووایي چې مړه خایږي د شانه د مسلمانه سره چې چرته خو به کلمه ویلي که نه غړک بل مولی به راپاسي او مصلې سره به ودري دا خو چې یو کافر انټر در سره وي او د غوږ دا پیس کوه د جنازې سره جوخ چې ما نه کوله ته وله نږدې ولې رالی نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجم نه کېږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی دې خالق نکاح زه نه تړم بېګای ډمې ګډې کړي صاحب بل به راپاسي وایي به وایي په ډمه ګرځېدو نکاح نه کېږي چالاکي خو بیا دوی په بډه والې ده اوس ته ورشه که نه دا د سود د زکات پیسې چالي ته دغو ته خو ووایه چې دا سود دی دا زکات چې ته ولې وایي جنس بدل شي او چې د کوم شي جنس بدل شي د هغې حکم هم بدل شي چالاکي به در سره وکړي تا به پرې ووایي نو اصلاح په دې وجه هم نه کېږي چې نه مړی پې جنازې خښېږي او نه ښځه بې نکاح پاتې کېږي امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ چې ہوئے دا نن اتنه سو کال رستو خبر درته کوم چې زه عیدګاه ته نه ځم او نه تاسو له مونځ ورکو صاحب خبره څه ده وی اله به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې زه ځم نو د اسب په ځای به د هغې ټانګې باڼسونه بادشاه نیولي وي او ټانګه به راکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوځي اله به مونځ در کوم او که بادشاه مې نه بوځي نو بادشاه ته خبر لاړو چې خو داسې وایي چې ټانګه به بادشاه راکاږي بادشاه هم د سړي زویو او یو عظیم انسان هغه وی ښه کوم ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه خپې بلخپې بادشاه را منډه کړې او ټانګې نه اس په لرې کړې ده او امام فخر الدین رازی پکې کېنولې او باڼسونه یې نیولي دي او امام بادشاه ټانګه راکاږي او امام سے بھی عیدګاه ته راوسته چې راغې مونځ شو 3 ورځې تېرې شو 3 ورځې پس بادشاه راغی امام فخر الدین رازی ته چې دا چل څو چې تا دا کار وکړو په دې مې پوه کړ ویل چل څو ویل راځه چې چل درته وښیم
बादशाह दलास नवनी वो ची जुमात तजी गोरी कस्पिनगिरे दे ओ कवड़ू के दे ओ कजवान दे सिपारा पलास की निवले दा वाले बेते से दा लग्या दे का मदरसे तजी स्पिनगिरी और बुढ़ागानम पके नास्ती हो सहबा आ ए ओ बाबे बो ताते तो दा लग्या दे। इमाम फखरुद्दीन राजी तपोसो को खल्को ना चिदा जुमातू ना खुशार प्रातऊ और दा मदरसे खुशार वे दा उस पके संग दा दुनिया दा सिरा खुटके दा आ खल्क औरतल साहब तपोस मकवा मुंतद दी दिल द कदर पता न हुआ उस रात पता हो लगेगा कि वाकई द दिन देर लो इज्जत है कि बादशाह द दिन उलमा पटांगा के राकागी हो ईदगाते बूजी न मुंगे चिवले दा दिन मुंगज दन को न इमाम फखरुद्दीन राजी बादशाह तो हुए चिवदिली दस बादशाह नो पजल की कि द दीन और द अहली दीन और कदर और वक़्त पैदाशी दा नामुमकिन अदा चे द अवाम पजल के बद खुदा द दीन वक़्त और कदर न पैदा की तासवर शी पाड़ा चिनार के और बल शिया सुनी फसाद पाड़ा चिनार के चा जोड़ करे कराची के महाजिर और पुख्तून आबल सबला दी आओ पुख्तून दा फसाद चा जोड़ करे दा फसाद सोचा समझे स्कीम लांदी हुकूमत जोड़ करे दाद हुकूमत फसाद जदेश काला पड़ा चिनार ततले रागले शिया सुनी पयाओ ताली खुरियो कीनी उपासी एकदम पकेदा गुलगुला वले रउचत शियो दरे दरे सवा सरा मड़की दा टोला इमाद हुकूमत दा अंग्रेजानो पॉलिसी वा च कौम लड़ाओ और हुकूमत करो अगर पॉलिसी दे दी दीसी अंग्रेजानो दा दी हुई कौम लड़ाओ और हुकूमत करो ब्याद अमरीकी पॉलिसी दादा दगजे अमरीका महाज जंग की लोकल खलक दे देना उबासी का शिया दे का सुनी दे जमा शिया सारा झगड़ा जरूर था और जमा शिया सारा झगड़ा द दलाइलो झगड़ा भाई दलील बवाए जमा शिया सारा द टोपक झगड़ा बनी द कोतक झगड़ा बनी दलाइलो झगड़ा भाई पर दलाइलो बस शिया तदा साबितोम चा अबू बकर सिद्दीक यार अव्वल द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उमर फारूक यार दोयम उस्मान ज़िन्नुरैन यार द्रेम अली यार सलोरम दलाइलो सरा बसा अल्लाह की कम तरतीब द याराने दुनिया के पैगंबर जोड़ करे पम्मा का तरतीब अल्लाह वाला उम्र न मुकर्रर करी का न करी उस्ताद से पोए गई पदे खबर चे शियत से बलाता हुई और सुनी से बलाता हुई सुनी सुनी सही अलग से शेख से भी सुनी सही तो सुनी का ना काइंदा नस्ल गोरे हुकूमत तो गोरा दा जुने जो का खुदा तबाह बर्बाद खुदा दद कोड़ पागा सिंध के और 5 निकाती प्रोग्राम 5 निकाती सशेरे 5 निकाती नई रोशनी स्कूल नई रोशनी स्कूल बालिग बम पके तालीम कई स तालीम बकी ABCD बजदा कई या 1 दूना दूना और 2 दूने 4 बजदा कई देखो गोरा शर्मे दलिया आचाचे MSc करे दे और BSc करे दे अगला खुद पालिश को लो दरकम न लगी नोस्तकौम पदे गोले
چې ما 5 نکاتی پروګرام او تعلیم بالغان. اوس تعلیم بالغان لای چې کومه ادارې پرانیستی دي، کومه ادارې راشي د هغه تعلیم بالغانو ډایرکټران څوک دي، سیکرټریان څوک دي، ډیپټي ډایرکټران څوک دي او ماشټران پکې څوک علي. دا هم لګه پته ولګوي دا پته چې دا تعلیم بالغان صوبایي حکومتونو ته معامله لاړه، ډایرکټر څوک لګولې، آداب خپلوان دي ټول. ته خو ورشه چې ما بي اس سي کړی دی او د پرایمري سکول استادي غواړم، وای بجی د حلقه نمبر 4 نه نوزګاریږي دا ماسټري لا. خدایم په خړ سیلاب یوړی کا سارا ته چاوی پلانی دی کی طوفان راغله، پلانی دی کی طوفان راغله، مال سم راغله کا کوګ سم طوفان په دې قوم پکار دی. طوفان عقل بدی اوخوز د خزه او د میړه جګړه ده په پرزونو دي سره. خزه ورته وایي چې طلاق لا درته تیار یم، خو اوی سیار به درته پرېدم نه، به ځان سره وړم. په پرزونو کې ورته وایي بچی په پلار پورې نښتې دي چې کمور مې پرېږدي خیر ده، خو چې دا وی سی آر راته مونږ ته راکړه پلاره. او دې پلار دله د دې بچو تربیت داسې کړی دی که نه. نو خبره دا ده ماما اسې دیوال ته ډولکی وال دي. دا قوم د دې خبرو نه وتی دی چې اوس دوی ته دې نه پس په دې قوم کې عقل راځي، شعور به راځي، فهم به راځي، پویا پر راځي. دې نه پس دا هغه بني اسرائیل دي چې پیغمبر به تنگ شو او اسمان ته به وکته چې یا الله طوفان کرا ولا ټول قوم تباہ کا، زما عقل نور کار نه کوي. مخکې نو دا قوم اوس په دې پلیټ فارم ولاړ دی چې هر قسم طوفان او تباہی پراله او دا قوم د صفای هستی نه ختم شي. ځکه چې اره ګناه انتها ته ورسېده، اره ګناه دغه چې مونږ څه کوو دې نه مخکې نور څه شته نه، نوره څه ګناه ده چې مونږ به وکړو. یعنی الله دې امان راکړي. زوی لګي شوی دی خپلې مور سره بدفعلي کړې ده، پلار لګي شوی دی او د خپلې لور ته خېټه شوی ده، رور لګي شوی دی او د خپلې خور ته خېټه شوی ده. او مقدمه مال راځي جی شریعت څه وایي دې دپاره. تاسو خیال راکړئ دې نه پاخوا بله ګناه شته، دې نه پاخوا بله ګناه شته. نو زه چې وایم چې انسانیت ختم شو، انسانیت نشته. چیلې په خپله مور خیږي که نه خیږي؟ خر خپله مور پیژني، غوایه خپله مور پیژني. نو چې ته خپله مور نه پیژنې نو تم انسانیت نه ووتې.